دا شاند کې د سخل کو پدې باندې درد زما استاد العلماء استاد المجاهدین مفتی سردار علی شهید رحمت الله علیه هغه خو پرې نه خودو هغه هو ټوکړې کو نو دا مې وره دا شاند کې نو ته دې سوي چې مفتی صاحب لړو نو خبره به ختم شي دا نه ختمېږي ان شاء الله تعالی چې مونږ یو خبره به ان شاء الله تعالی په مخ کې بوزو دا توجه له پس به ان شاء الله تعالی په کته باندې نزي دا په برز باندې نزي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو غلب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو زمونږ په دې سیمه کې په پښتونخوا کې ستر علما دي. بعض علما د هغوی پیژنګلو سوشل میډیا جوړه شوي وي د هغوی د تقاریرو انداز چې کوم دی خلک یې خوښوي ډېر خلک پې تنقید کوي او ډېر خلک پې ریکشن یې کوي په دغه کې توجه نن سبا د هغوی پرزند هم لګیا وي ماشوم بچی دی خو پلار ولا تربیت کړی دی ډېر ښه زه ورته داد ورکوم او د نن نه 11 کاله مخکې زما د هغه ملاقات په نوخار کې د یو مدرسې افتتاح چې د غلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د سوري لاندې موږ د یو مدرسې افتتاح کوله او هغوی پکې خصوصي میلمه راغلي او زه په ریډیو ډېر زیات اورېدلی وم په تقریر کې لکه ما ورسره لاس میلو کو خو چې هغه کله تقریر کوو نو په تقریر کې زما ذکر وکړو بیا زما هغه پیجونه او هغه یوټیوب هغه بیا بند شو او د یو یوټیوب نه ما 15,000 ویډیوګانې خو هم ډیلیټ کړي دي ځکه چې 3 لاک د هغې لایک دي د هغې باوجود هغه بند دی. بهرحال توجه ذکر کېږي موږ سره د مولانا صاحب دې وخت کې زده کړه کوي او په ډېر ښه انداز کې د هغوی نقش کوي په هغه نقش باندې دوی تقریرونه کوي خو دې وخت کې طالب علم دی. ما ضرور ګڼل چې دوی سره څو خبرې وکړم تاسو سره یې خو متعارف کړم خو په دې هر څه باوجود چې کوم دی مولانا صاحب نه موبایل لري چې دا ټچ موبایل وي ورسره ویډیوګانې به یې خپل هم کولې او خپل یوټیوب او فیسبوک یې شته هغه به تاسو لایک کوئ هغې ذکر هم در سره کوو او دوی به سره خو متعارف کوم خپله پېژنګلو وکړئ زما کتونکو سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جی زه صوابی یم د صوابۍ کې بیا شوې اړه کې مونږ پاتې کېږو ها شوه اړه کې مونږ پاتې کېږو او زه دلته 400 کې شهید ریس صاحب په مدرسه کې سبق وایم جامع نعمانیه کې سبق وایم شهید ریس صاحب دي سره څومره وخت مو شو دلته جی زما بس دا یو میاشت برابرېدو کې چې راغلی یم جی او دې نه مخکې هم چېرته کوئ د دې نه مخکې په یار حسین کې وم هلته کې مې جي وي کار روزګار صحیح کار روزګار خو بس دی چې صرف طالب علمي ده او تقریرونه کو بیانونه مفتی صاحب په ځای باندې زه راځم صوابۍ سیټ هغه سیټ چلیږو را چلیږو نو دا شان چل دی نو چې څوک وایي چې مفتی صاحب زاړه یادونه را تازه کړو نو هغې لپاره مونږ یو مونږ به را تازه کوو ځکه مونږ شاګردان یو. مفتی صاحب سره ما په نوهار کې 2 کاله تېر کړي دي خدمت مو کړی دی ما چې دا کوم په ګاډۍ وهلی دا هم د مفتی صاحب ده دا ما له مفتی صاحب چې کوم ورځو کې په چاقو باندې وهلی و نو په هغه ورځو کې ما له را کړې وه. نو تاسو د صاحب دا ویل غواړم چې د ختم نبوت د لپاره ما سره تیار شي د ختم نبوت کار ځکه چې دا په یوازې نشم کولی چې ما سره تاسو ټول تیار شئ نو انشاءالله تعالی یو اتفاق یو خبره چې کوم دی اتفاق سره مشورې سره کېږي انشاءالله تعالی نو په هغې کې به خیر برکت پوه شي او الله پاک به په خپل رحمتونو په هغې کسانو باندې راوړي. نو دا شان د مفتی صاحب چې څوک وي چې د مفتی صاحب زاړه یادونه تازه کول غواړو د مفتی صاحب قدم چې کوم دی اوچتول غواړو نو بیا چې کوم دی مونږ سره چې د مونږ سره مونږ سره تعاون کوئ چې هر قسم د ختم نبوت کاري پای کې مونږ سره تعاون کوئ. زه دې وخت کې مدرسه کې طالب العلم یم ما سره په خپل جیب خرچم لږ کمی نو که تاسو ما سره څونه مدد کولی شي امداد کولی شي الله پاک به تاسو له د هغې بدلې درکړي او نو د دې هم شکریه ادا کوو چې دلته کې مونږ له ټایم راکړو او مونږ یې راوغوښتلو دلته کې مونږ ته 400 کې نږدې خو د دې ځای کې پاتې کېږو نو دې سره زما رابطه شو نو ښه دی وو نو الله پاک دې مولانا صاحب دا تو چې ستاسو یوټیوب فیسبوک خپل زما یوټیوب چینل چې کوم دی محمد عادل سردار توجه باندې چې کوم دی زما چینل دی او د فیسبوک پیج چې کوم دی مولانا عادل سردار توجه باندې دی خو یو راله حکومت راله چې کوم دی یوم بلاک کو اوس چې کوم دویم دی دام بلاک دی نو بل به کلاهم خو په مولانا عادل سردار توجه باندې وي هغې نه زما چې کوم دی بیانات هم میلاویږي مولانا عادل سردار توجه باندې زما بیانات میلاویږي زما پروګرامات پې هم شته د مفتی صاحب سره زما چې کوم تصویران دی هغه پې هم شته باقي تاسو به دغه شي چې لکه مفتی صاحب شاګرد دی کو نه دی. ستاسو موبایل نمبر څه دی؟
زما د موبایل نمبر دی 0319 096 1050. دا زما د رابطې نمبر د هینې ټایم کولوي 0319 096 1050. مولانا صاحب دې وخت تاسو سره موبایل نشته ټچ والا لکه چې وینو هغه به تاسو څه پیدا غستې کو ټچ موبایل ما سره په دې وخت کې طالب العلم کې و طالب یم کنه لکه د ما سره اوس ټچ موبایل وي ټیک ته د ما پیج هم شته د ما چینل هم شته او ما به کوم دی میاشتې په کچم کو خدا خبره نه را د دې ایستانه خو دې خو چې طالبې بنده مو غټ موبایل ډېر غټ اثر پریوزي ځکه چې زه غټ موبایل استعمالوم دی خو چې کوم دی بیا د مان سبقونه پاتې کیږي نو ان شاء الله تعالی غټ موبایل خو به کوم دی په چوټیانو کې د روزي نه والد روزو میا شو دستار بندر شو هغه به استعمال وو وخت را پوره ته چې تقریرونه کې بل څوک ریکارډ کیستا پرونه زما تقریرونه چې کوم دی دا شند کې ملګریان سره بوزم هغه ریکارډ کی بیا خپل پیج راوړم آیته ورکم دا شند کې نو دغه له سره د ما صرف ساده موبایلی پای باندې صرف خبرې کوم بس چې څوک سوال جواب یې څوک پروګرامات لرونکي نو هغه لازم او پروګرامات لازم ماسپهین نه پس لې شند لګ شهید رسې مرسته چې کوم استادان دي هغه ټول راته ویلي چې پروګرامات لتلې شي لکه ماسپهین نه پس لګا ځه سیب د دې ویجل چې سیب لګا ته چاته لګا لاسونه چاته محتاج نه شي لګا چې هر یو شی لګا په خپل ځان پوره کینو صحیح ګرانو کتونکو د مولانا صاحب په خبرو کې زه په اخره کې پېښم مولانا صاحب د ثوابې سیمې سره تعلق ساتي طالب علم دی د توجه تقریر سو خوخوي زمونږ د 400 ته بار بار خلکو راوستو نو مولانا صاحب کې هغه صلاحیت شته د شاګرد پاتې شوی د خو کافي خدمت یې کړې دي اغه لا همون بوزي د لارې کری خلک ورکی الایمانو زمونږ نه خو خړل الحمدلله خیر نه واچوله د دین د برکته خدای پاکي په دې باندې راوري نو د تقاریر او د علم هغه په ور سره شته دي ناری کې بعد دغه علم هم پوره کیږي د خرچي اخراجات هم پوره کیږي نورم ور سره څوک مدد کوي دی مخبران دي لاړ شي او دغه د موبایل نمبر دی په دې وسره رابطه کول شي دا څنګه صحیح دی او خیر دې تاسو به یو څه شی راته ویم کنه د مفتی صاحب دا وی د یارانو کډه کورته ور په وارزي د یارانو کډه کورته ور په وارزي د مرګي سخت ناری دی ګل خو د ګلاب وی دا نور اسی ګلونه دي مر خو د شهید وی دا نور اسی مرګونه دي مر خو د شهید وی دا نور اسی مرګونه دي او نہ زندگی باقی نہ صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے پھر ناموس رسالت اور صحابہ آل بیت میں قربان ہے واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین زیاته مننه ګرانو کتونکو ضرور دعاګانې ورته کوي او مفتی صاحب لم دعا کوي چې الله پاک جنتونه ورکړي الله پاک د هغوی خاندان له صبر ورکړي هغه بچي د هغه بچي چې کوم دی الله پاک د هغه کې هماغه شانتي جذبه راولي او تاسو د مولانا صاحب سره خپل کومک او مرسته هم کولی شئ چې کوم یوټیوب یاد کړه ورته سبسکرایب کې لایک کې او اخره کې به کوشش کوو چې مولانا صاحب د توجه په انداز کې یو تقریر چې کوم دی یو 2 منټه پدې کې خو تاسو سره شریک کو مننه الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا باذنه وسراجا ومنيرا صدق الله العظيم نہ سر چھپا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے نہ سر چھپا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور یہ سچ ہے خطرے اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاج دار ختم نبوت اور صحابہ آل بیت سے پیار بہت ہے دانچ د جانان غاڑ میں پا گلو ہے سکیگی دانچ د جانان غاڑ میں
په ګلو هیسته کیږي ګلونه مې جانان ته په کتلو هیسته کیږي ګلونه مې جانان ته په کتلو هیسته کیږي او بلال حبشي و او بلال حبشي و سیدنا خلق بولی هر دور په دغه خاورو لوغړېدلو هیسته کیږي هر دور په دغه خاورو لوغړېدلو هیسته کیږي اللہ نے زینت بخشی ہے اپنا کو روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ابو بکر عمر سم و بصر عثمان و علی قلب و جگر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے ہوتے کہتا کوچو تو سارا اغیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے ذوق شوق مینا محبت الفت معدت د عبادت پنجت باندې ټول درود شریف وای خبره به مختصر کوم بچو 2 منټه کوم بیا راغونډوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واجب الاحترام علماء کرام طلباء اعظام معززین علاقہ امایدین بالشهر جناب الحاج شرپو آئی سر زمون ملاقات شدائی پسے کیو جشن سچن گزارشات مہیتا بائی روڈ نہ بائی ایر ستاسو مهته کې هدل غواړم خو د هغې نه مخکې ستاسو ټولو ډبل توجه غواړم خو لحاظه په خپل درته یم چې ډبل توجه غواړم دا شانت کې د څه خلکو په دې باندې درد و زما استاذ العلما استاذ المجاهدین مفتی سردار علی شهید رحمت الله علیه هغه خو پرې نه ښودو هغه خو ټوکړې کو نو دا مې وره دا شانت کې نو ته دې سوي چې مفتی صاحب لړو نو خبره به ختم شي دا نه ختمېږي انشاءالله تعالی چې مونږ یو خبره به انشاءالله تعالی په مخ کې بوځو دا توجه له پس به انشاءالله تعالی په کته باندې ځي دا په بره باندې ځي دا شان په دې خبر باندې اتفاق کوم نہ زندگی باقی نہ صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے پھر ناموس رسالت اور صحابہ آل بیت میں قربان ہے واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خپل تکیه کلامی زما د استاد چې کم تکیه کلام او توجه پس ځینې خلکو باندې دا بدې لګېدو ما خو دا څه کنزل نه دي سره دې بدې نه دي چې زما استاد دې پرېښودو زما استاد دې شهید کو زما استاد دې ختم کو نو د څه خلکو په دې باندې درد دی وی عادل سردار وی چې توجه ما وی دا توجه ویل څه شرک نه دی څه زړی نه دي څه بدې نه دي یہ گالی ہے یہ گلوچ ہے چې پتا بدې لګي د خیرن بچیه دا خو د هر چا خپل تکیه کلامي د حسن جان شهید رحمت الله علیه رحمتا واسعه دای تکیه کلام داو غناوره د هر چا خپل تکیه کلام شته د چا تکیه کلام داره ها څوک چې کم دی وي په نوخار کې یو امیر صاحب او مفتی صاحب نه به تاسو زیات واورېدلي دا تکیه کلام دا دی اللہ پاک برازی کو گش بکو مشورہ بکو تعلیم بکو اللہ پاک برازی کو نماز امیر صاحب پدی او باندې خلقم چارج کې او ځانم چارج کې دا شاندا خو د ارچا خپل تکیه کلامي یو کس به چې کم دی وي توجه یو کس به چې کم دی وي چاله درد کو څنګه زما دي توجه بازو کې باقاعده خا رخ لګولې دی ما ځان له برنال واخله چې ته زیات نشي راته دا شانت کې نو یو کس راته وي دا توجه مو وایا نو دا شانت کس ته چاوي دا چې کم دی مو وایا نو هغه ته وي کو څوک مې سر د تنې غوس کې چې کم دی و بنرلم د چې کم دی نه توجه په دې خبرو باندې اتفاق کوم نہ زندگی باقی نہ صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے پھر ناموس رسالت میں قربان ہے او چې زما پروګرامات زما بیانات ګوره ما خپل نمبر خپل چینل پدای باندې او چینل نومونه نو ما سره خیر دې پدای باندې رابطه کوي زما د پیج نه چې کوم دې زما نمبر ملاويږي مولانا عادل سردار توجه نه جی جزاکم الله